یا ابن مسعود یا عبداللہ بن مسعود ان من علام الساعة واشراطها یا عبداللہ بن مسعود دا قیامت نخدام دی ایو عمر خراب الدنیا ویو خرب عمرانها یا عبداللہ بن مسعود یو نخدام دا چه خلق با اغا آباد ازمکی ورانی کی اغا آباد آبادی با ورانی کی وران آبادی با برابر کی وران آبادی وران شر ازمکی با خلق آبادی کی او کما چه ودان دا خریه دا اغا با بربادی او دا دی علماء وجم لیکلی دا وی دا دی خونن سبا ظاهرن دا اغیه صورت شتا چه بعضی مسلمانان مملکتونو باندی او دا بعضی مومنانو پا کلا علاقو باندی چه کلا بمباریانی شوی دیا کورون اوران شوی آباد اوران شوی او بیا غی مجبورن غیر آباد ازمک آبادی کری دی اگا خاری پریخه ده اگا آباد کوری پریخه ده ویران نزمکه ده شر ازمکه ده اگه شر تی زور کرده ده اگا شر آبادی کری خوڑون آباد کری کچون آباد کری دا قیامت نکه ده یو روایت که دام رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کلا خلق دباندو خلق را کوشی و غی آبادیان و بیلڈنگون شروع کی او خار تراش او دغه خار خلق دا د خپل خار نه اوزیا او دیا ذلیلش غریبانانش پدای باندې حالات راش او باندې چیان دارا کوشیا پخی پخی آبادیان شروع کیا نو دا اللہ نبی وی دام دا قیامت نخدا نو دلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود تویلا ایعمر خراب الدنیا چه خلق خراب از مکہ ویران از مکہ دا آباد کی ویخرب عمرانها او آغا بیکار از مکہ شر از مکہ دشتیا دا آبادی دی یو مصداق دام دی علماء وی لکا ننسبا آباد کوری پیسڑی راشی دد سے زینی نو دا و یرا ویدا نقشه می ندا پخا ویدا نقشه با بدل کوا بل لنقشه و دزان سرولی یا دا یورپ نراغلی یا دا بحر نراغلی او یرا وی پا دی نقشه بانی بدا کور جوڑ کو آغا آباد از مکا داورانگی آغا آباد آبادیا صحیح بیلڈنگ کیا کی ایس فرق پا لحاظ اسیدلو نئی اکی سڑے کب اسی گیا نرا سانسی نرا غرزی گیا نتنگ گیا وی ڈیزین میں خواق نرے نقشہ میں وی خواق نرے باغ یو نقشہ بانی بیا لکاو روپی و لگئی او بیا پا آبادی بانیم لکاو روپی و لگئی یو مصداقیہ محدثین و دام ذکر کرے و دا آخری دا قیامت آخرون اخو کیا یو دام دا و بیاوتوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا عبداللہ بن مسعود ان من علام الساعة و اشراطها یا عبداللہ بن مسعود دا قیامت دن اخو ندام دا ان تظهر المعازف و شرب الخمر چه خلق بادگانو بجانو آلات دیر کیا ہر سڑی سر بادگان بجان آلاتی دڑم کوری آلات بور سرائی دڑم توب آلات با کورون تننوزیا او یا عبداللہ بن مسعود بلنا خدام دا چه خلق با کلم کل شرابون اسکی یو با شراب عام شیا پا ممالکو کیا او بلا با دام عام شیا چه خلق با دڑم چوری آلات دا بار سڑی سر ور سرائی وسکو رکن
داسې واده نشه چې هغې ډمان نه داسې پروګرام چا جوړ نه کړه چې هغې ډمان نه داسې کور نه دی پاتې شوي چې پاکې د ډنګ ټکور آلات نه هر کور کې د ډنګ ټکور آلات شته نو که د چا کا ستار او دوکړی نه یا نو کم از کم دا موبایل خو سره دی دم د ډنګ ټکور یو آله ده په دې باندې ډنګ ټکور یا واړه په دې منئ جماعت ته کو راشي نو به جماعت کې به کړنګ اخي هر سړي ته ټالی ده مخکې جمعه کې مې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د شیطان باجه ویلي صرف ګینګړی چا ګینګړی او هغه د یو اوښ او د یو څاروي غاړې ته ځوړند نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې قافلې سره ملائک نه ورسره کېږي یو قافله ده هغې اوښان روان کړي ګړی او بزې روانې کړي د هغې غاړه کې ګینګړی دی هغه ګینګړی دا ټلی وی روانې که نه څاروی ده خوځي د یو بل څه کړنګا کوي د الله نبي وایي د رحمت فرشتې د دې خلکو څه نه ورسه کېږي کور کې دی د مال په غاړه کې ګینګړی دی بزې په غاړه کې ګینګړی دی د ګډ دی د ګډې دی باجه وایه کړنګېږي د الله نبي وایي د رحمت فرشته نه راځي نو چې کم کور کې ګانې غږي او کم کور کې ستارونه ویلی شي او کم کورونو کې MP3 غږولی شي او کم کورونو کې دوپړی وهلی شي نو دې د په طریقه ولا باندې نه راځي ملائک د رحمت ملائک نه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي عبدالله بن مسعود بله نښه دا ده چې خلق با د ډنګ ټکور آلات ډېر کیا دا به ښکاره شي حتی تر دې پورې یو روایت کې راځي جوماتونو ته به خلک راننه باسي وایي جومات ته راننوت کړو